شکریه ادا کوو داسې د انتظامیې سی سی پي صاحب د ټریفک والا او په تیره زمونږ خوږ ورور د متحده علما بورډ کوارډینیټر مفتي ظفر زمان صاحب د هغې د غیر عمره احسان په موږ تاسو یقین وکړئ دا پروګرام یې خپل ګڼلی دی قسم دې شپه ورځ یو کړې وه او دې انتظامي مشرانو سره منډې تړلې والې او دا NOC تاسو د خپلو نورو جلسو او د نورو پاټو والا نه تپوس وکئ چې ډېرو جلسو کې NOC نه میلاویږي الحمدلله دا لیګل پروګرام دی مستقل دی ته NOC میلاو شوې ده دا ټوله صحرا دا زه د مفتي ظفر زمان صاحب شکریه ادا کوم او په تیره عزتمندو دا دومره ښکلی او ښایسته پروګرام حضرت دا فرمایي چې ټون 3 والا دا نمبر یوړو نه جي بصیر خان صاحب ناست دی ټون 2 والا دا زموږ مشران دي موږ د دې نه کار زده کوو داسې خبره نه ده چې دا چې دی کې دلته څومره کمی کوتاهۍ شوي وي دا به انشاءالله د دې حضراتو نه مونږ دا نور هم رهنمایي اخلو او په تیره د خپل مشر محسن زموږ مربي او د دې ټولې جلسې د توجهات چې دا څومره کامیابه شوه دا د هغه هستی توجهات دي او برکات دي او دعاګانې دي او فکر یې دی عزتمندو چې دا دومره ښکلې او ښایسته او مزیداره جلسه وشوه مفکر ختم نبوت حضرت مفتی شهاب الدین پپلزی صاحب دامت برکاتهم العالیه حضراتو زموږ د ټولو باندې د هغې ډېر زیات احسانات دي هغوی بیمار هم دي په مونږ باندې د ټولو نه غټ د هغې حق دا دی چې هغه حضرت مونږ په دعاګانو کې یاد ساتو صحیح ده که نه انشاءالله جي حضرت به دعا کوي جي ښه جي یو وضاحت دا جي حضراتو چې کوم مونږ تاسو ته په بار به ویل چې مرکزي مشران به راځي الحمدلله هغه حضراتو مونږ له وخت راکړی خو چونکې ملکي حالات ستاسو په علم کې ده چې په اسلام آباد کې څه کیسه روانه ده د هغه حالاتو په وجه باندې الحمدلله خاکواني صاحب سفر کړی او په سفر کې تر چکرې پورې را رسېدلی او دې خورو نه رسېدلی شو دا وجه صرف دا وه چې دا حالات دي د دې ملکي حالاتو د وجې نو خیر د دې حضراتو احسان حضرت مدني صاحب احسان بنوري صاحب احسان داسې کار اکرام صاحب دي زموږ دا نور مشران د هغې احسان او په تیره د پرنټ میډیا د الکترانیک میډیا د دې ټولو حضراتو شکریه ادا کوو د سوشل میډیا چې زموږ کوم ملګري دي د دې ټولو اخباري د دې ټولو مشرانو او ملګرو شکریه ادا کوو او زه بیام الفاظ را سره نشته قسم په خدای دا جلسه چې کامیابه شوې ده زه د خپلې حلقې ټولو نگرانانو حضراتو له د هر حلقې نگران له مشر له هغه ټولو کارکونانو له ستاسو د غیر عمر احسان دی دا ستاسو د محنت د وجې دا کامیابه شوه د حلقې نگرانانو ذمهدارو او د هغې ملګرو ته مبارکباد ویم چې انشاءالله دا به الله رب العزت قبوله کړي وي او انشاءالله چې د دې وسیله کې به الله رب العزت موږ له دنیا او آخرت زموږ ښایسته کوي انشاءالله او دا کار به مخ په وړاندې روان انشاءالله او چې ستاسو د ملګرو داسې جذبه وي تاسو چې داسې تعاون کوئ موږ به انشاءالله وقتاً فوقتاً شپه ورځ یو کوو او په کال کې به 3-4-5 پروګرامونه داسې کوو انشاءالله صحیح ده که نه جي او چې دا جذبه قادیانیان ویني چې دا جذبه ستاسو جذبه قادیانیان ویني نو انشاءالله کار اکرام صاحب فرمایل خو زما دا یقین دی چې په پاکستان کې به انشاءالله د هغې ځیني صحیح ده که نه انشاءالله جي حیات آباد او د ټولو حلقو نه الله پاک د دې صفایه کړې ده اوس حضرت ته درخواست کوم چې مختصره دعا وکړي او د هغې نه پس د منځ انتظام شوی دی ټول حضرات